د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ ځینې کسانو ته میلاو شوی، نو په هغې کې د پاکستان لوکیشن چې دی دا ورچولی، د پاکستان معلومات پکې مکمل ورکړي. نو هغه وایي اوس موږ د دې سره څه چل وکړو چې زموږ دا پیج چې دی دا مونټایز شي، لکه چې موږ د دې خپل پیج نه روپۍ وګټو. نو په دې باندې خو موږ تاسو ته ډېرې ویډیوګانې کړي دي چې هر کله تاسو ته سیټ اپ راشي نو کوشش دا کوئ چې تاسو پکې د پاکستان لوکیشن ور وانه چوئ، ځکه پاکستان چې دی هغه ایلیجیبل نه دی. کم کسان چې تاسو ته دا طریقې ښیي، لکه اوس زه تا ته یم چې کېږي زما د بینک اکاونټ هم د پاکستان کوم بینک اکاونټ دی هغې ته هم روپۍ راځي، خو زه تا ته دا طریقه نه ښیم چې زما ریته راغله ته دغه چل وکړه. ته یې چې وکړې نو ستا سره یو پیج دی، هغه ستا هغه پیج چې دی هغه به د دې د لاسه خراب شي، ته دې بیا په راتلونکي وخت کې چې دی روپۍ نه شي ګټلی. نو که ته پکې د پاکستان هر سره ور واچې نو ته بیا هغه مونټایز کولی نه شي. تا ته دغه یو سیټ اپ میلاو شوی او هغه ته هم په دې طریقه باندې چې دی هغه د ځان نه خراب کړي. بیا به ته داسې چل کوې چې د یو او د بل سره چې دی خبره به کوې یا به بل کس له ورکوې، نو هغه به پاکستان بیا پرسنټیج چې دی دا به کټ کوي، لکه 20-25% چې دی هغه به کټ کوي. که ستا لکه $100 راځي نو $20-25 چې دی دا به ستا نه هغه کس کټ کوي چې کم کس تا دغه پیج مونټایز کړی او هغه یې له چلی، نو بیا به نن دغه روپۍ چې دی دا به کټ کېږي. نو سیټ اپ چې دا به تاسو صحیح کوئ، خو کم کسان چې وایي دا به چینج کوو څنګه، لکه زموږ نه سیټ اپ چې دی دا غلط شوی دی، موږ دا اوس چینج څنګه کوو. نو هغه که تاسو چینج کوئ او تاسو وایئ چې زموږ لاس له راشي بل کس له دا لاړ نه شي، لکه دا 20-25% چې دی دا موږ بل کس له ورنه کوم، یا یو کس له چې دی 10-15,000 روپۍ ورکړو یا 40,000 روپۍ ورکړو، خو چې هغه موږ له دا سیټ اپ چې دی دا زموږ په پی آوټ باندې وکړي او د هغه په پی آوټ باندې ونه شي، ځکه چې 20-25% هغه زما نه هلي په $100 کې دغه شان زما څومره جوړېږي نو 20-25% باندې نو دا به رانه اضافي ځي. نو د هغې لپاره تاسو له یو کار چې دی هغه تاسو دپاره لازم دی چې هغه ستاسو سره وي، نو هلو تاسو دا خپل لاس ته راړولی شئ. هلو راړولی شئ چې کله ستاسو سره داسې پی آوټ وي چې د هغې نه یو پیج مونټایز وي، په هغې کې سیټ اپ چې دی هغه د بهر ملک کې او د هغې نه روپۍ ګټلی کېږي، نو ستاسو پی آوټ چې دی دا به هلو چینج کېږي. ډایرکټ لوکیشن چې دی دا نشي چینج کېدی. که ته وایې چې ډایرکټ په زه د پاکستان نه چې دی یو ملک ته به ور واړم، نو دغه نه کېږي. دغه نه کېږي. که په راتلونکي وخت کې پکې څه اپډیټ راغی یا څه طریقه راغله نو په هغې به موږ ویډیو جوړه کړو. خو که تاسو ته د سټار سیټ اپ میلاو شوی یا درته بل سیټ اپ میلاو شوی، نو هغه سیټ اپ چې دی تاسو په خپله مه کوئ. که ستاسو داسې اشنا څوک وي په بهر ملکونو کې د هغه مکمل معلومات چې دی هغه پکې ور واچوئ، هله ځان سره مونټایز کړئ د هغې ملک نه چې هغه یې مونټایز کړو، هغه سیټ اپ د سره یې مونټایز کړو، نو بیا ستاسو د پاکستان دا کم دغه چې دی پی آوټ چې ستاسو دی نو دا بیا دغه پی آوټ ته چینج کېږي. لکه ته به دا راوالې دی په فیسبوک والا سره به خبره وکړې، د پی آوټ سپورټ ټیم سره چې دی هغه سره به خبره وکړې، هغه به تاله یو پارام درکړي. هغه پارام چې دی هغه به ته پول کړي، په هغې کې بار سره ولیکې او خپل دستخط چې دی دا پکې وکړې، خو به بار بار کې ځکه مسله پکې راځي، کله وایي ټایم پې تېر شي، کله تاریخ پې تېر شي، کله وایي دستخط چې دی دا صحیح نه دی، نو ته به د هغو سره خبره کوې. چې هغه خبره دې ورسره وکړه نو ستا دغه پی آوټ چې دی دا به د بل پی آوټ ته ور واوړي، لکه چې ستا سره مونټایز پی آوټ وي نو هلو ته چینج کولی شي. که ستا سره مونټایز نه وي نو ته بیا د داسې کسانو سره خبره کوې چې کم کسان تاله پیج چې دی هغه چلولی شي. لکه ته زما سره خبره وکړې نو زه به ستا نه 20-25% داسې چې دی دا ډالرې به نه کټ کوم، نو هغه چې دی بیا تاله نقصان درکوي. نو تاله دغه پکار دی که تا ته د سټار مونټایزیشن میلاو شي د هغې سیټ اپ مه کوه، د هغې سیټ اپ چې دی هله بهر ملک نه وکړه او په دغه طریقه باندې چې دی ته یې چینج کړه. د پی آوټ سپورټ ټیم سره چې تا خبره وکړه به تاله یو پارم درکړي، هغه پارم کې به تار سره مکمل ډیټیل ور واچوه چې ور واچول نو ستا پی آوټ چې دی دا به چینج شي او ستا پیج به مونټایز شي او ته بیا هم په راتلونکي وخت کې روپۍ چې دی دا ګټلی شي.